علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ورونو ښایسته صحتونه م ښه دي، خیر دی. امید لرم چې انشاءالله ټول به ښه وئ. نننۍ ویډیو چې دا د بازوګانو باره کې ده. بازو به تاسو څنګه تریټ کوئ. دې نه مخکې مونږ ویډیوګانې کړې وې، سامنې م کټ کړې وې، پوه شوې. هغې نه مخکې مونږ کپړې نه به تاسو شلوار کمیس بازو کپړه به تاسو څنګه وار کوئ. بیا هغې نه بعد بیا مونږ دغه وکړه، ویډیو وکړه، هغه د هغه باره کې وه، سامنو باره سامنې مونږ کټلې. اوس هغې پسې 3 نمبر ویډیو چې ده مونږ سره هغه بازوګانو باره کې ده چې بازو به تاسو طریقې سره کټ کوئ. نو راځئ چې بازو کټینګ شروع کړو. د بازوګانو کپړه دا به داسې ښه مزداره هواره کوي. څه ټایم چې تاسو کټینګ کوئ هغې نه باید مخکې تاسو کپړې له استري ښه ټیټه ورکړئ. هوارې کپړې هوارې وشي بیا به ستاسو کټینګ ښه مزدار راځي. سامنې مونږ راویدو، د دې دا کول چې دا سامنو سره ریلیشن ساتي. دا بس وګورئ دې کنده څومره ده، هغې نه بعد به بیا بازو کټینګ شروع کوو. کنده به ناب کوئ، کنده تاسو څومره ویل ده. دې سره دې ځای پورې موږ سره کنده کمر چې ده 13 ده. دلته په بازو کې موږ څومره راوړو؟ بازو کې موږ 13.5 راوړو. راځئ چې بازو کټینګ شروع کړو. ته به وګورئ تاسو سره 13.5 کوم ځای پورې راځي، دا کم دی. یا به کپړه لږ سیوا کړو. ساڑھے 13 دا برابر دی فکس. دې به سري ورکړي ښه ټیټه. کپړه ښه مزداره هواره شوه. دې نه بعد به تاسو نشان نوسو لګوئ. هلته موږ سره کمیس کې چې و 13 دا موږ 13.5 راوړلو. نیم انچ به دلته یو سیوا کړو. څه ټایم چې تاسو ګولایش کوئ د منځ ته چې راوړئ دې ځای کې به تاسو داسې ښکته لاړ شئ، یو شان ښه په لیول سره برابر. څومره ګولایش سره ستا دغه راشي هغونه به ستاسو باید ښایسته مزدار راځي. دا به اوس ناب کوئ. داسې وایي دې ځای نه مونږ نیم لږ معمولي رقم لاړ شو. فکس 13.5 دی. دا صحیح شو. اوس دې ځای نه مونږ نیم انچ سلۍ دپاره نشان وایي، سلۍ کې به دا ځای ګیر شي. او دې ځای نشان نه به لاندې مونږ بازو نشان وایو. مونږ سره الریډي بازو چې دلته 21 دی. 21 سره به تاسو 2 انچ جمع کوئ. 2 انچ یا 1.5 انچ 1.5 انچ بس څومره چې وایي هغونه ښیي. 2 انچ جمع کوو. اکیس دی نو 22 3 2 انچو سره جمع شو. دلته به دا نشان موږ څنګه لګاو؟
سکویر باندې به نشان واچوئ دلته کې دلته به موږ دا ځای 6.5 راولو 6.5 سره به تاسو 1.5 انچ جمع کوئ دا به تاسو د څه ټیم سره لږ کوئ 1.5 انچ به تاسو راباندې فکس به 6.5 انچ راشي دا نشان شو او دا نشان دا به سکویر سره میلاو کړئ د دې ځای نه به تاسو د کوم نیم 2 انچ سیوا کړل 2 انچ باندې ځکه نشان ولږ بر راشي دلته به ټوک ولوئ تاسو ته پته ولګي چې د بازو سنټر نشان تاسو ته اندازه کېږي اوس به کینچې سره کټ کړئ دا کپړه چې د خرچې دپاره کار کوي ښه مزدار د معمولي لږ دننه لاړ شي شیپ نشان به ورکړئ دې ځای کې به ټوک ولګوئ دا 4 کپړې دي 1 2 3 4 کپړې دي دا دې نه به دا 2 کپړې راوالو فرنټ والا دې کې به شیپ ورکړو دا 2 به پاسو پرېږدئ دا 2 کپړې به پرېږدئ او د 2 به ته راوالئ 2 ته راواخسئ او 2 پرېښوسئ دې کې به تاسو د دې ځای نه شیپ نشان ولګوئ چا چېرته زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی چینل سره سبسکرایب کړئ لایک کړئ شیر کړئ د لیل نشان سره دباو کړئ چې موږ ویډیو اپلوډ کوو تاسو سره زموږ په اسانۍ سره میلاو شي انشاءالله اوس له موږ ښایسته ښایسته ویډیوګانې برابر ډیزاینونه شو څه مشکل وي تاسو ته موږ ته انشاءالله کمنټ کولی شئ زموږ واټساپ نمبر هم شته 0226 95 89 275 انشاءالله تاسو ته به واټساپ نمبر په سکرین راشي چا ته څه مشکل وي موږ ته انشاءالله په واټساپ رابطه کولی شئ شیپ هم ولګولو صحیح شو د دې ځای تاسو څه ټایم تاسو دا شیپ ولګوئ داسې تاسو معمولي په داسې کم لاړ شي دلته بیا د دې ځای نه نیم انچ کم شي داسې ګوره دا داسې دننه تللی دا به کپړه پسې دا دې سره یو شان دی دا د نیم انچ کم دننه لاړو دا څه ټایم تاسو بازو لګوئ دی کې یو کپړه نه داسې لاندې نه کپړه پکې سیوا راځي وشم دا هغه سیوا کپړه ته موږ ختمه کړه دا به دې کنجې سره لاړه دا تاسو ټایم بازو راباندې بازو به ستاسو ښه مزدار یو لیول سره راځي نو څه پرابلم به پکې نه تاسو ته اکثریت دا کپړه چې تاسو پرې تاسو ته بیا بازو چې څه ټایم رابندوئ هغه کې بیا مشکل وي د بازو چې څه ټایم بندېږي یو کپړه پې سیوا راځي هلته بیا ګونجې ګونجې هغه بیا بدې ښکاري دلته به داسې نشان ولګوئ کراس د 2 کپړو یو به داسې دې سایډ ته به ولګوئ کوم چې تاسو الریډي کولاو دی یو به دې سایډ ته داسې نشان ولګوئ داسې دا 2 به پرېږدئ تاسو دې کې د بازو پته لګي دا یو بازو د یو سایډ شي بل بازو د بل سایډ راشي لکه چېرته تاسو په دې یو سایډ باندې داسې نشانونه ولګوئ دا به یو دواړه بازوګان د یو سایډ راځي نو یو نشان به داسې ولګي یو نشان به داسې ولګوم دا یو بازو د یو سایډ بل بازو د بل سایډ دا د بازو کټینګ شو او انشاءالله دې پسې به را روان ویډیو زموږ د کیری کټینګ باره کې داسې سټپ په سټپ به مخکې ځو به وشي تاسو ته صحیح یاد شي دا چې یو ځل له دغه شي بیا سړی کوي کنفیوز کوي دا سټپ په سټپ به ځو انشاءالله تاسو به ښه ښایسته تفصیل سره تاسو مونږ کټینګ ښه انشاءالله چا چېرته چینل نه وي سبسکرایب چینل د سره سبسکرایب کوئ لایک کوئ شیر کوئ نور ویډیوګانو لپاره موږ سره اوسئ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته